نو زموږ د پښین بریلویان څه وایي هغه وایي نبي علیه السلام چې دی دا نوراني بشر دی دا او د ده رڼا به دومره قدر زیاته وله چې لمر و سپوږمۍ د هغه رڼا ته عاجز ولو وایي نبي علیه السلام چې به راووتی د لمر رڼا به کمه سپره او د 14 سپوږمۍ تر هغه هم د نبي علیه السلام رڼا زیاته وله نو تاسو دا اندازه ولګوئ چې زموږ د پښین بریلویان د پنجاب در بریلویانو کم نه دي هغه نظریه چې د پنجاب او د سند د بریلویانو ده او دوی وایي موږ هغه رقم نظریه نه لرو نورانیت چې څوک انکار کوي وایي دا ګمراه دي دا او دا خبره د زموږ د پښین د بریلویانو چې عقیده ناجیه او نورو تقریرو کې دې ذکر کړې ده دا خبره د بریلویانو مشر مفتی احمد یار خان نعیمی دا هم ذکر کړې ده رسائل نعیمیه په دې کې یو رساله ده رساله نور مع رسائل نعیمیه صفحه نمبر 39 کی ذکر کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی ہے تو ګوره و نبی علیہ السلام بشر هم دی نور هم دی اوس موږ هم وایي بشر هم دی نور هم دی لیکن دی څه کوي دی دغه دواړه په ذات کې سره جمع کوي وایي دغه ذات په صورت د بشر کې دی ظاهر طور انسان دی حقیقت کې نور دی دا انا دغه د نبی علیہ السلام ذات چې کوم دا د نور جوړ دی یعنی نورانی بشر ہے ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے خپل د الفاظ ذکر کی رسالہ نور مع رسائل نعیمیہ صفحہ نمبر 39 کی ذکر کی بشر دی دا به پیژنې کې سړی نه پیژنې مسلمان نه دی هغه نور الانوار چې لمر و سپوږمۍ د هغه نورانیت ته عاجزه وه یو صحابي مبارک قسم اخلي وایي زما د قسم د الله په ذات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به راووتی د لمر رڼا به کمه سول د ده رڼا به پر تیزه وه حضرت جابر رضی الله عنه وایي د ډېر تتبع و د ډېر تفکر وروسته مې دا فیصله وکړل قسم پر دې باندې اخلي چې د 14 در سپوږمۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رڼا ډېره وه داسې یو نورانیت یې درلودی